چې د دې لپاره زه څه وکړم، د دې لپاره چې کوم دی ټول دې کې زما چې کوم میشنز دي ټول لاول خو زما چې دی چایلډ ابیوز او چایلډ لیبر دا زما زړه ته ډېر زیات نږدې دي. ځکه که تاسو نن سبا وګورئ په خیبر پښتونخوا کې بلکې په پاکستان کې تاسو وګورئ نو په هر ښار کې چې تاسو لږ شانتې په یو مارکیټ کې ودرېږئ نو داسې به تاسو زرګونه ماشومان وګورئ چې هغې به یا خو به په هغې باندې کارونه کولی کېږي، هغې باندې به خیر غوښتلی کېږي. نو داسې چې دی دا خو زمونږ د قوم د راروان مستقبل دا بنیاد دی. داسې په چارسده کې ډیفرنٹ سکولونه دي چې هغې سره زمونږ دا کانټریکټ دی چې هغې به موږ له دې کې یو خپله کوټه راکوي. پاکستان کې دننه هم او چې کوم د یو اس ایډ والا هم داسې ډېر سکالرشپس داسې ډېر هر څه شته، خو چونکې زموږ خلکو کې اویرنس نشته. نن سبا ټول د انټرنیټ او ټول د دغه زمانه ده، نو که دوی لږ شانتې ریسرچ دوی لږ شانتې دغه وکړي نو داسې زمونږ هغې چېرته اډکټ نه شي، هغې چېرته د دې شکار نه شي. نو موږ ټول له دا انویټیشن ورکوو چې راشئ موږ سره په دې کې شریک شي او د دې ښه کار چې کوم دی دې کې موږ سره مرسته وکړو. انشاءالله اوس خو نه، ځکه چې زما خپله د زده کړې روزي دي او زه دا سوچ کوم چې په سیاست کې نه هم یم نو ایز ا سوشل ورکر ایز که هر یو سیکټر کې زه یم نو زه انشاءالله زما به همدا ایم وي. که ما ته تاسو نن نه 10 کاله بعد هم وګورئ نو زما به همدا یو ایم وي، همدغه د کام خدمت او همدغه د ولس د خپلو خلکو خدمت به انشاءالله که په هر ځای کې زه یم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دا محمد زی یونی ابجالس د سودان د کوم مونږه ام یو جی میډیا افیس شروع کړی دی د هغې پلیټفارم نه مونږه یو نوی سیریز پوډکاسټ چې کوم شروع کړی کې مونږ سره نن د 400 ضلعې د درګې سره تعلق کوونکي نوجوان ملک افراسیاب خان چې د تعارف محتاج نه دی او هغه د ام ای کې ملک افراسیاب خان فاونډیشن چیرمن دی چې هغه د تعلیمي قابلیت سره سره د انساني فلاح بهبود پر په هلې ځلې کوي. نور به مونږ دغه نورو ډایرکټ په غل ورځو چې هغه د خپل تعارف وکړي او د خپل چې کومه تعلیمي سلسله شروع کړې ده لایک کړې ده یا مخکې نور کوم ایجوکیشن کوي په دې حواله سره موږ هغه د مخکې وشو. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو له اول خو ستاسو د ټیم د محمد زی یونین اف جرنالیست ډېر زیات د زړه نه مشکور یم چې تاسو مونږه انوایټ کوو د پوډکاسټ لپاره او ستاسو په ذریعه باندې مونږ د خپل میسج د خلکو ته ورسوو. ستاسو ډېره مهرباني، ډېره شکریه. که زه خپل انټرو درکړم نو زما پیدایش چې دی دا د 400 دی، بیا ما خپل تعلیم چې دی کوم چې ابتدایي تعلیم ورته وایي نو هغه ما په پېښور کې حاصل کوم. هغې نه بعد چې دی بیا د اعلی تعلیم دپاره زه لاړم برطانیې ته، انګلینډ ته، او هلته نه چې دی ما د وکالت ډګري چې ورته وایي هغه ترلاسه کړه او اوس هم یو بل کورس کې بلې ډګري کې انرولډ یم چې هغې ته بارکلا وایي. نو انشاءالله هغه به م انشاءالله زر ترلاسه کړم. افراسیاب خان دا تاسو کو چیرې تاسو لا د پرلاله لندن ته نو مخکې تاسو پلان څه دی او تاسو کوم د فاونډیشن جوړ کړی دی نو دا په کوم سوچ تاسو شروع کړی دی او نوجوان د پاره سم میسج تاسو ورکوي مخکې؟ ټیک شو. یاره جی چې سٹارټ نه زما چې کوم دا براټ اپ وشو نو یو سیاسي کورنۍ کې زما براټ اپ وشو او په سٹارټ کې چې دی زما دومره دغه نور ځکه چې یو ماشوم بس سوچ کوي څه دغه وي نو زه چې خپل والد صاحب ته زما والد صاحب چونکې ډېر ټایم نه په سیاست کې دی نو هغې ته چې زه ګورم هغې ته چې زه دغه کوم نو دا اوسه پورې او زما هغې سره انټریکشن هم ډېر زیات دی. نو دا یو شیز مې تېز زده کړو چې دا ژوند خو ډېر خلک د ځان دپاره تېروي، خو راشه د دې قام دپاره او د دې د بچو دپاره او د دې ولس دپاره ژوند وکړه نو هغه بېل شانتې ژوند وي. نو د دې په سلسله کې بیا چې دی ما زه لاړم ما دا LLB وکړه او انشاءالله د بل کورس کې هم انرولډ یم نو انشاءالله زر تر زر به بیرسټر شم او د دې قوم دپاره د خپل ولس دپاره څه کول غواړم. بل چې دی ما یو فاونډیشن آغاز کړی دی کوم چې ملک افراسیاب خان فاونډیشن دی د دې مین ایمز چې کوم دی صرف او صرف چې کوم دی د خپل قام دپاره د دې دپاره د کار لرلو دا یو جذبه ده چې د دې دپاره زه څه وکړم د دې دپاره چې کوم دی ټول دې کې زما چې کوم میشنز دي ټول لاول خو زما چې دی چایلډ ابیوز او چایلډ لیبر دا زما زړه ته ډېر زیات نږدې دي. ځکه که تاسو نن سبا وګورئ په خیبر پښتونخوا کې بلکې په پاکستان کې تاسو وګورئ نو په هر ښار کې چې تاسو لږ شانتې په یو مارکیټ کې ودرېږئ نو داسې به تاسو زرګونه ماشومان وګورئ چې هغې به یا خو به په هغې باندې کارونه کولی کېږي، هغې باندې به خیر غوښتلی کېږي. نو داسې چې دی دا خو زمونږ د قوم د راروان مستقبل دا بنیاد دی. نو دی چې دی داسې ډېر خلک لګیا دي اکټیویټیز کوي د ډرګس خلاف او داسې د نورو منفي شیزونو خلاف کمپینونه کوي نو هغه زه اپریشیټ کوم هم، خو هغې سره سره زه دې ته دا میسج هم ورکوم چې تاسو بیا لیټ یو کار کوئ نو دا
د بنیاد تاسو ول سم کې دی خو سکولونو کې داخل کې دی چې کوم دی د دې شاته چې کوم داخله دي دا کوم چې بدی باندې د خیر غواړي کوم چې دی باندې د مزدوران کې نو دا اصل مافیا داخله دي تاسو اول چې دی د قوم د بنیاد کې تاسو یو ماشوم ته چې تاسو په هور کې یو ماشوم چې تاسو چې دی هغه پوي کې هغه خطر طرف تراولې نو هغه کله هم غلط طرف ته بیان شي نو زما مین مقصد چې دی د کې چې زما کمیشنز دی وومن امپاورمنت دی چایلډ ابیوز دی او دا چایلډ لیبر دی داسې د ډرګز خلاف داسې چې کوم دی مونږ نور هم چې دی زموږ میشن زموږ مایند کې دي او د دې لپاره سکار کول غواړو د دې لپاره چې دی سکول غواړو خپل لقام لپاره خپل ولس لپاره ځکه چې یو دا مو زده کړي دي د خپل والد صاحب نه د خپل د مشرانو نه او بل زما چې دی د دې ال ال بي او که زه بهر هم تللی ما نو داسې که تاسو بهر ښه تعلیم والی ښه ډیګري ترلاسه کړئ نو داسې ښه اپورچونیټیز بهر میلاویږي خو زما د مشرانو نه او زما د والد صاحب نه صرف او صرف ما ته همدا یو انسټرکشن دی چې راځي به او د خپل د کام دپاره د دې د بچو به دلته کې خدمت کوي نو ما جذبې سره صاحب څه اوسه پورې تاسو هلې ځلې کړي دي د ام ای کې فاونډیشن پلیټفارم نه لکه کوم موږ ګورو داسې ماشومان چې هغه ډېر انټیلیجنټ وي خو هغه د غربت د وجه نه تعلیم سلسله جاري نشي ساتلی هغه ماشومان چې دي هغه د معاشرتي برایانو شکار شي هغه مخکې بیا د اولې لن اډر د پرې مصیبت جوړ شي که موږ ګورو ایس نشي زموږ نوجوان ټول دباو برباد کړ نو ما صرف دا ووایه چې تاسو د ام ای کې فاونډیشن زیاده تاسو اوس پورې څونه اکټیویټي کړې دي او څونه ماشومان تاسو یا د ایجوکیشن پوینټ اف ویو باندې سکول ته بوتلی دا لیبر چایلډ لیبر نه موجود کړی داسې جی مونږ ډېر داسې کرکټ کھیل طرف ته داسې تعلیم طرف ته مونږ په یو ځای بل ځای کې د ګراوندونو افتتاحګانې کړي دي داسې چې دی ډېر خلک مو چې دی د خپل فاونډیشن نه کوم چې سیلف فنډډ دي کې مونږ چې دی د بل چا نه چې دی د غم نه ساتو مونږ خپل طرف نه خپل د یو فیملی خپل طرف نه چې دی لګیاوي په دې کې او دا چې دی مونږ ډیفرنٹ داسې د کھیل کود دغه شو دې طرف ته راولو چې کوم دا نن سبا دا کوم منفي دا هر څه دي په سوشل میډیا باندې دي که داسې دا نشي دي نو چې دې طرف ته دوی نه ځي چې کم از کم چې دی د را روان د دې د مستقبل ټیک شي بس داسې زما خبر مقصد و چې لکه فاونډیشن هو مختلف فاونډیشن جوړ شي جن سبا اب صرف برای نام جوړ شي او چونکه کله د بسرو خبر استاد حواله سه د ملک فرغنیاس حواله سره کوم چې هغه زمانہ طالب علمنا یو ډېر متحرک او فعال کارکونو که هر پټه کې پاګه پښتوني سب پلیټفارم نه روانو دا نه بعد بیا په پی ټی پارلیمنټری نه د قومي اسمبلی الیکشن لړو دا نه مکه د ټی پی نه د صوبې الیکشن لړو کړو نو هغه خپل سیاسي مقام ځان له پیدا کړی دی نو زه دا وایم چې هغه تاسو پالو کړی پر پلار او مخکې روان یې نو ما مقصد و چې تاسو اوس پورې د فاونډیشن افیس برابر پچاده کې شته دي نشته دي او د ماشومانو چې څونه تاسو په کار کړی هغه لګ ډیټا تاسو سره شیر کړئ بالکل جی زموږ په خبر کې خپل د دې مین افیس دی او بل چې دی د لپاره اوس پورې مونږه چې دی په دې کې هم لګیایو مونږه د چایلډ ابیوز او چایلډ لیبر چې دی د باره کې هم مونږ لګیایو او مونږ فرست چې کوم دی په سپورتس باندې مونږ د دې طرف ته لاړو مونږ چې دی خلکو لا اویرنس ورکو چې تاسو راشي د سره خپل تعلیم سره خپل دغه سره کېل کوډ کې سی واخلې د سیمو د ډیرو ګراوندونو افتتاحګانې وکي چې دی ښه طرف ته راشي پوزټیو طرف ته راشي او بل چې دی دې طرف ته چې دی د چایلډ لیبر او دا زموږ میشن دی ان شاء الله چې دی د کې مونږ لګیایو ان شاء الله زر تر زر بچی دی په دې باندې کار شو چونکه ستاسو طالب چا دې ضلع سره دی او افیس تاسو پېښور کې دی نو په چارده کې به تاسو کله پرانیسته خپل فاونډیشن کوي او څنګه دا ماشومان چې تاسو ویچاره لارو کوڅو کې ماشومان روان دي آیا تاسو د سکولو سره رابطه شوي دي چې هغه ماشومان تاسو روچت کې او سکولونو کې غوښتل ایجوکیشن ورکړي جی بالکل چونکه پیښور مرکز دی نو پهلنی افیس مونږه افتتاح وکړه او بل چې دی ان شاء الله زر تر زر به 400 کې هم مونږه تاسو خوشخبری به وره او دا سیمو سره چې دی زمونږه چې کوم دا د روان دي نو مونږه پرایویټ چې کوم د سکولونو دغه د څنګه چې سی ام اس شو دا سه 400 کې ډیفرنٹ سکولونه دي چې هغه سره زمونږه دا کانټریکټ دی چې هغه مونږ لیدي کې خپل کوټه راکړي نو مونږه به دا سه کوو چې خپل طرف نه با هغه به چې دی او مغه سکولونو کې په هغه باندې تعلیمونه چې کوم د لارو کوڅو د ماشومان دي په دې باندې چې دی هغه سکولونو کې انرول کو او د خپل طرف نه هغه مونږ له کوټه مو مختصر کړی دا چې هغه باغ کې زموږ طرف نه هغه سبق ویل شي او دا سمو په ډیفرنٹ سکولونو کې اکټیویټیز هم کړې دي چاته د کتابونو ضرورت دي چا فی قسم مسلې وي نو دا سمو ډیر کړې دي او تاسو په سوشل میډیا باندې زموږ چې کوم پیج دی باغی باندې چې تاسو ته اویلیبل هم دي یوت حواله سره خبرو کو چې یوت نه سبا ایس اډیکټ شو ډیر زیات او تاسو ګورئ نو زه په ځای باندې
ریهابلیټیشن سنټر کولاویږي. نو هغه نوجوانان چې هغه د نشې شکار دي، هغه هیروینز کی، چرس کی، هغه آیس کی، نو هغه خلک د علاج معالجې نه پاتې دي. ولې چې څنګه کور اړه نو موږ د سپورټ نه ملاويږي چې دا موږ د خاندان د لپاره یو بدنما داغ دي چې راځي خاندان کې نشيږي. هغه کله مخبره کې پراتی، کله په لارو کوڅو کې پراتی وي. نو آیا تاسو پلان شته چې هغه خلک تاسو رچت کې او هغه ریهابلیټیشن سنټر ته بوله او علاج معالجې کې او دا معاشري مفید شهري جوړ شي؟ بالکل جی، زمونږ په فاونډیشن چې کوم دی عمده ایم دی چې د کام لپاره د دې لپاره سوکو، نو دا هم زمونږ په دې کې شامل دي چې په دې خلاف هم مونږ کار وکړو. او داسې خلک چې دی کم د غلطو دغه د وجې غلطو ګروپونو د وجې غلط د دې دغه د وجې سنگت نو وجې هغې دې طرفونو ته راغلي دي، زیاتر پکې د غربت طرف نه د دې د وجې هم راغلي دي. نو ما تاسو ته چې چونکې اول ویل چې دا کله چې یو ماشوم بنیاد داسې دغه شي چې هغه له پوهه ورنشي، هغه ښه تعلیم حاصل نه کړي، نو بیا به دا کېږي. نو زه دا خلکو ته هم دا وایم چې تاسو دا کمپینز کوئ، نو دې سره سره په دې باندې هم فوکس وکړئ. دا چایلډ لیبر شو، دا ایجوکیشن شو. نن ما هغه ورځ سټډي کوله، نو زما خیال دی چې تقریبا د 15 لکو نه زیات ماشومان په خیبر پښتونخوا کې اوس هم د تعلیم نه محروم دي. ډېر سکولونه دي داسې، ډېر هر څه دغه دي، خو د ډېر ډیفرنٹ دغه د منفي د سنګت د وجې هغې دې طرفونو ته تللي دي. نو چې موږ د دې بنیاد ټیکو، موږ دې له پوهه ورکړو، دې به انشاءالله غلط طرف ته بیا کله هم نه ځي. سوشل میډیا استعمال نه سبا ډېر زیات شوی دی او ما په خیال 98% کسان کې په سوشل میډیا باندې داسې ګینګ راغلي چې هغه نوجوان په مختلف طریقو باندې گیر کی. نو موږ چې هغه نوجوانانو لپاره د هغه حالاتو نوتلو لپاره څه داسې تاسو سره سوچ تاسو چې تاسو وکیل یې او بیرسټر هم تاسو ان پروسس ده چې هغه نوجوانانو لپاره داسې لا زیاده شته چې هغه ماحول تاسو پاسه؟ بالکل جی، پاکستان نه چې بلکې په پوره دنیا کې د هیومانیټي د لپاره د دې لپاره چې کوم دی هر ځای کې لاس موجود دي. او ما تاسو ته وایي چې زما بنیادی مقصد چې د ډیګري چې زه کوم زه کوم نو دا صرف او صرف د دې مقصد نه، صرف او صرف چې کوم دی د دې لپاره چې دی موږ سره رابطه کولی شي، موږ سره دغه کولی شي، او ان شاء الله موږ به دې ته هر ځای کې حاضر یو، هر ځای کې به موږ دې ته دغه یو چې دا نن سبا که تاسو ګورئ په سوشل میډیا باندې داسې خلک چې دی هغه ښه چې کوم دی ښه کانټینټ به کله هم هغې بوسټ نه کړي، او چې کله ورته منفي داسې څه میلو شي نو هغه به هغې بوسټ اپ کړي. نو دی موږ سره دغه کولی شي، دی موږ سره چې کوم دی رابطه کولی شي، موږ دې ته حاضر شو. هغه یو چې هغه ایجوکیټډ وي بهر ته تلل غواړي چې هغوی سره سورس نه وي، هغوی سره اکنامیکلی سټرانګ نه وي چې موږ د لاړ شو. نو تاسو خو په یو کې وخت تیر کړو، هغه نوجوانانو لپاره چې ایجوکیټډ دي څه میسج دی تاسو به څه هیلپ کولی شي چې تاسو راشئ دی یونیورسيټي کې سکالرشپ. بعض خلک نه ویر دي، بعض خلک چې تکړه وي کم ان ویر یو چې کوم دینو څه هغه لپاره تاسو داسې میسج ورکوي چې لاړ شي او یا تاسو سره راځو چې بهر ممالک کې لپاره د ایجوکیشن تاسو د مواقع ورکوي. بالکل جی، داسې موږ سره ډېر سکالرشپس چې کوم د پاکستان کې دننه هم او چې کوم د یو اس ایډ والا هم داسې ډېر سکالرشپس داسې ډېر هر څه شته، خو چونکې زموږ خلکو کې اویرنس نشته. نن سبا ټول د انټرنیټ او ټول دغه زمانه ده، نو که دې لږ شانتې ریسرچ دې لږ شانتې دغه وکړي نو داسې زمونږ چې کوم دلته کې د ډېر ټیلنټډ خلک دي، ډېر دغه دي، خو دلته چونکې د ټیلنټ قدر نشته، نو داسې ډېر سکالرشپس داسې ډېر دغه دي چې هغې پې هلته تللی شي، موږ سره رابطه کولی شي، موږ یې هیلپ کولی شو. بل چې دی زه دا خپل د نوجوانانو ته دا یو میسج ورکوم چې زمونږ ډېر مشران داسې تیر شوي دي، که زه ووایم چې پهلنی مشر زمونږ د دې هغه که باچا خان دی، که قائد اعظم دی، که داسې ډېر دغه دي، نو هغې که هلته کې که تعلیمونه کړي دي، که هلته کې تللی دي کړي، خو هغې خپل وطن ته راغلي، د خپل وطن یې جوړ کړی دي. زما دې دپاره دا یو میسج دی چې راشئ د خپل وطن جوړ کړئ، راشئ دلته کې چې کوم دی د دې خلکو خدمت وکړي. پرسیاب چونکې ستاسو تعلق یو سیاسي کورنۍ سره دی، هغه ما مخکې تاسو ته ذکر وکړو چې ملک فلک نیاز هغه ډېر فعال سیاسي کارکون دی او په مختلف الیکشن یې موکړی او مختلف پارټو سره یې پاتې شو دي. نو ستاسو فیوچر پلان څه چې تاسو په سیاست ته راځئ د پلار هغه چې کم سیاسي او تسلسل وکړی به جاري ساتئ؟ یاره جی که زما سوچ نه تاسو زه تاسو ته خپل سوچ باره کې ووایم، نو که څوک خدمت کول غواړي نو هغه چې دی که په هر یو ګورنمنټ سیکټر کې وي، که په پرایویټ کې وي، که په هر ځای کې وي، نو هغه د دې کام خدمت کولی شي. او سیاست چونکې د مدد کولو نوم دی نو هغې دا کولی شي. بل چې دی که تاسو د سیاست خبر وکړه نو زه وایم چې ما له نه د دې پاکستان هر یو نوجوان له دا پکار دی چې هغې سیاست کې حصه والي
هغې چې کوم دی دا زموږ د قوم دا زموږ را روان مستقبل دی چې په دې کې سیاست کې حصه والي دي چې کوم دی د اکټیویټیز کې دی دا پوهه واخلي ځکه چې دا زموږ را روان مستقبل دی. نو ان شاء الله اوس خو نه ځکه چې زما خپله د زده کړې روزي دي او زه دا سوچ کوم چې په سیاست کې نه هم یم نو ایز ا سوشل ورکر ایز که هر یو سیکټر کې زه یم نو زه ان شاء الله زما به همدا ایم وي که ما ته تاسو نن نه 10 کاله بعد هم وګورئ نو زما به همدا یو ایم وي همدغه د کام خدمت او همدغه د ولس د خپلو خلکو خدمت به ان شاء الله که په هر ځای کې زه یم. اخره کې به دا تاسو چې چونکې خبرې پاري شو باندې شو خو آیس زموږ یو ډېر لوی المیه ده بلکې د مختلف ذرایعو نه چې آیس اوس تعلیمي ادارو ته هم رسیدلی دی او کوم میل دی او فیمیل دی هغه آیسولیټ شوي دي. نو زما په خیال نوجوان نسل ډېر نسل د نسل هغه ډېر خطرناک اړخ روان دی او هغه د وجې نه لینډ اډر حالات هم ورځ تر ورځه خرابېږي او بلکې داسې آیسولیټ مور پلار باندې فایرنګ کېږي. مړې کړل موږ داسې واقعیت ولیدل چې هغه آیسولیټ شوي چې کله په سور ګراج به ځان خو واردات شوي وي نو دې لپاره سیمینارز اویرنس واک په دې باندې لکار کول پکار دي. دې حوالې سره تاسو امیجیټ څه پروګرام دی آیس حوالې سره خبره وکړه نو زه تاسو د پودکاسټ نن اعلان کوم چې موږ به ان شاء الله زر تر زره په خپل 400 کې د دې خلاف یو واک کو کوم کې چې په تاسو موږ سره ان شاء الله حصہ لې او چې اویرنس د خلکو ته ورسي چې ها موږ د دې خلاف راوتی یو او موږ د خپل ځوان کول د دې نه بچکول د پر راوتی یو او موږ به داسې دي سره هر قسم مرسته کوو د موږ سره بیا د دې فیملیز هم مرسته کوي او موږ سره به چې کوم دی د ګورنمنت او دا ټول سیکټرز به موږ سره خامخا ان شاء الله ولاړ وي او د دې خلاف موږ भरपूर ان شاء الله کار کوم سیول سوسایټي په 400 کې یا کوم نور طبقو هر دي مختلف سیاسي پارټي دي نو په دې واقع به تاسو غوښتل شرکت دعوت ورکوي. بالکل جی چې ما تاسو ته وی چې د کې دا صرف سیاسي نه دا بلکې دا زموږ د هر چا ذمہ داری ده نو موږ ټول ته دا درخواست کوو ټول ته دا چې کوم د انویټیشن ورکو چې راشه موږ سره په دې کې شریک شي ځکه چې دا صرف زموږ خبره نه ده د هر محکمې دا د هر یو فیملی دا مسله ده چې دا غي خپل بچی دي دا هغي چې دی هغه چرته اډکټ نشي هغه چرته د شکار نشي نو موږ ټول د انویټیشن ورکو چې راشه موږ سره په دې کې شریک شي او د دې ښه کار چې کوم دی د کې موږ سره مرسته وکړي. تعلیمي میدان کې کوم ګورجینو موږ د ټاټ وخت سبق ویلې ټاټ زمانه نه روانو بیا چې شپږم هم درالو موږ بیا ډیسک کې هو کورسو باندې نستو په ایجوکیشن اوس ایجوکیشن ټیکنالوژي جديده روانه ده AI ته یا د نور ټیکنالوژي ته روانه ده مختلف سکل روان دي لکه د کتاب او د قلم هغه وخت روان دی او ای در پروګرام روان دی نو آیا تاسو ای دا څه کوم جدید کوم ایجوکیشن چې روان دي کوم ټیکنالوژي دا تاسو د MAK کوم پوډي دا سپلان شته چې تاسو دغه لپاره د کلاس شروع کې یا ماشومان تاسو جوړ کې چې دا نوې جدید تعلیم ولور کې. بالکل جی تاسو دا خبرو کما تاسو اول موویل چې کله زه لاړم برتانیې ته چې ما د اغزه هغه تعلیمي سیستم وکړو نو زه یو احساس کمترۍ کې ملاړم چې دا مونږ پاکستان زمونږ د خلک کم طرف ته روان دي او دا خلک کم ځای کې دي نو هغه مونږ تقریبا 100 سال مخکې دی هغه دا کم سيزونه چې اوس مونږ دلته کې کوو نو هغه چې کم دي 100 سال مخکې تر راغلي دي نو دا په ما کې د کې احساس کمتري رااله چې زه همدا سوچم بیا زما رالو چې زه الته لاړ شم د خپل خلکو د پاره او د دې لپاره چې کم دي دا داسې قسم څه پلیټفارمز راوړم کوم چې زموږ د فاونډیشن دا یو حصہ ده چې دی لمونږ دی کې دا تعلیم ورکو دی چې کم دی مونږ داسې سیټ اپ دی ورکو چې هغه دی طرف ته نن سبا د AI زمانه ده چې دی AI طرف ته راشي دی چې کم دی دا کارونه ځان ته آسان کی او دی چې کم دی د خپل ټیلنټ زموږ د خلک ډېر ټیلنټ دي خو چې دلته د ټیلنټ قدر نشته نو دی طرف ته راشي مونږ دی طرف ته راولو نو دا زموږ چې کم دی ایم دی ان شاء الله دی کې با کلک ولاړو ان شاء الله. ډېر مهرباني ملک افراسیا د تاسو د MUJ کوم دا فورکاسټ سیریز دی تراله موږ سره مده شرکت کو د خپل قیمتي کم تاسو سوچ او کم ویژن او دا غنم یوت چې دی ابا خبره ان شاء الله وخت به سره رابطه کو تاسو کوم فاونډیشن دی ان شاء الله موږ تاسو سره ټول سپورټي چې چونګه هغه د معاشرتي برایانو د خاتمه خلاف دی نو ان شاء الله کوم ځکه چې معاشرتي برایان وي د میډیم دا یو رول پیدا کوي چې هغه شی روچت کی تر سوشل میډیا تر پرنٹ میډیا هایلایټ کی او د حکومت هغه واقدارانو ته خبر ورسي چې زموږ نوجوان نسل د دې نه بچي یو ځل بیا تاسو شکریہ. ډیره مهرباني جهان.